بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو مونږ کې داسې ډیر کسان دي کم چې د چرګو ساتلو یا د نورو داسې پالتو ځناورو د ساتلو شوق لري، خو څوک چې سپینه چرګه ساتي نو هغه د حضور صلی الله علیه وسلم دا ارشاد بوري او سیندانان چې په سپینه چرګه کم تحقیق کړی دی هغه مونږ تاسو ته په دې ویډیو کې وړاندې کوو. په د هغې نه مخکې کتونکو زمونږ چینل سبسکرایب کې او بیل آیکن ضرور دبوکې چې زمونږ نورې ویډیوګانې تاسو ته په وخت در رسي. کتونکو تهجد په وخت کې یو आवाज شروع کیږي کوم ته چې چرګ اذان وایي. دې आवाज راتلو سره رڼا شروع شي او تیاری ختم شي. په هر سیس کې د الله تعالی یو پټ راز د چرګ په اذان کې هم د الله تعالی یو پټ راز دی. کتونکو چرګ چې کله د سلورو میاشتو شي نو اذان شروع کی. د صحیح بخاری او د صحیح مسلم نه روایت دی چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کله تاسو د چرګ اذان وره نو د الله تعالی نه د مغفرت دعا غواړئ، ځکه چې په دغه وخت کې چرګ فرشتو ته ګوري. کله چې خوي زموږ عملنامه لیکي او کله چې د خر आवाज وره نو الله تعالی ته دعا وکړي چې یا الله مونږ د شیطان نه وساتي، نو ځکه چې خر ته شیطان ښکاری. کتونکو دا حدیث د دې خبرې گواه دی چې کله چرګ اذان وکي نو دی وخت کې دعا قبليږي. یو صحابي د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته کم کار خوښ وو، نو هغه وویل چې هغه کار کم چې همیشه د خصیص د پاره استعماليږي. یو بل تپوس یې وکړو چې حضور صلی الله علیه وسلم د سحر مونږ لس ټایم پاسېدو، نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایل چې کله به چرګ اذان وکړو. یو بل حدیث نه روایت دی چې چرته رد بد موای ځکه چې هغه د مونږ د پاره خلق پاسي. الله تعالی د چرګ په فطرت کې دا کار دی کله نور راهیږي نو ته اذان کوا او کله چې نور پریوزي نو بیا هم اذان کوا. د دې حدیث نه دا پته لګي چې څوک وي چې چرګ اذان یو منحوس چیز دی نو خوي په غلطه دی. که چرګ د سحر اذان کوي او که د ماښام نو دا وخت کې مونږ ته پکار دی چې د الله تعالی نه دعا وغواړو، ځکه چې دغه وخت کې دعا داري قبليږي. په یو کتاب کې لیکل شوی دی چې حضور صلی الله علیه وسلم سره یو سپین چرګو. د یو حدیث نه روایت دی چې چا سپین چرګ وساتلو نو هغه به د دریو سيزونو نه بچوي، یعنی د شیطان نه، جادو نه او پالګرو نه به بچوي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي چې بانګي اذان کوي نو دا د هغه مونږ دی او چې وزر پړکې نو دا د هغه رکوع او سجدي دي. او بل ځکه یې فرمایلی دي چې د چرګ 15 عادتونه ډیر زبردست دي. هغه د وخت پابند وي، د مونږ د وخت پته ورته لګي او د خپل شریک حیات د پاره ډیر غیرتمن وي. د بل حدیث نه روایت دی چې کوم کور کې سپین چرګ وي هغه کور او د خوي گاونډیان به د غټو غټو اپتونو نه بچوي او الله تعالی و د هغه کور حفاظت کوي. سپین چرګ ساتل یو سنت عمل دی. مونږ ته هم پکار دی چې یو چرګ کور کې اوساتو او د حضور صلی الله علیه وسلم دا سنت ژوندۍ کو. کتونکو د نورو داسې قسم ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کې او بیل آیکن ضرور دبوکې چې زموږ نوري ویډیوګانې تاسو ته په وخت در رسي.